دا بنو نذیر یهود و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه جلا وطن کړي استری د مدینه منورې نه نو دا هغه غصه په ځړ کې وا نو داحوی ابن اخطب د مکه په قریش پسې لاړ مشرکین مکه پسې او هغه ته وویل موږ دم ستاسو ملګری یو او په مدینه منوره کې زموږ وروڼه بنو قریظه هم پاتې کیږي هغه هم ستاسو ملګری او د خیبر چې کوم یهود دی هغه به در سره ملګری او ګرځو د عربو چې څومره قبیلې دي دا ټول راټولو او راځي چې په مسلمانانو باندې حمله وکړو ختم یې کړو بېخکني وکړو په مدینه منوره باندې حمله کوو نو د مکې مشرکین چې دا خو د نبی علیہ السلام د مخکې دشمنانو د مسلمانانو د بېخکنۍ پسې هغوی اصلي کېدلي وو خو زړی نشو کولی چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي ځکه خپل انجام په غزوه بدر کې هم لیدلی په غزوه احد کې هم لیدلی نو زړی نشو کولی چې په مسلمانانو حمله وکړي نو دحیې ابن اخطب ورته وویل دا ځل در سره موږ تمام عرب یو ځای کوو او راځئ په مدینه منوره به حمله وکړو مسلمانان به ختم کړو د مکې مشرکین په دې باندې رضا شو بل یو کافر د هغه نوم دی کنانه ابن ربیع دی لاړو او د مکې او د مدینې منورې په دې منځ کې یوه قبیله پاتې کېدله چې هغې ته به بنو عطفان وي نو بنو عطفان چې دا اجرتیان خلک وو هسې د سارا غونته خلک مو اجرتیان وو چا به چې مړی کوو دوی له به پیسې مرسې ورکړه دوی به پیسو باندې مړي کول نو دا کنانه ابن ربیع به د بنو عطفان پسې ورغی ویه تاسو د مکې د مشرکینو ملګرتیا وکړئ ځکه ستاسو دین او د دوی دین خو یو دی مسلمانان ستاسو هم دشمن دي د مکې والو هم دشمنان دي هغوی د حملې اراده کړې ده نو تاسو سره ملګرتیا وکړئ چې دا مسلمانان په یړه باندې ختم کړو دا خو اجرتیان خلکو دا اوس د پیسو سره کارو نو تمه یې وله هم ورکړه تمه یې وله دا ورکړه وی د خیبر چې څومره کجوري کېږي که نه د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکړو اوس دا خو لوی مال دی که نه یو سړي ته ووایي زما ملګرتیا وکړه او د بونیر چې څومره غنم دي نو دا نیم غنم به تاله درکومه نو دا خو څه لږ فصل نه دی د کنانه ابن ربیع د بنو عطفان ته وویل د خیبر چې څومره کجوري دي مشهورې کجوري دي د هغې نیمې کجوري به موږ تاسو له درکوو خو ملګرتیا خو وکړئ بنو عطفان هم تیار شو دا خو سخت جنګجو خلک وو مړي به یې په پیسو کول بدماشان به یې خلکو له ورکول په پیسو باندې دوی ورسره هم ملګري شو دلته نبي علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې یاره بنو نذیر یو چال چلولی دی هغوی په خپله هم د خیبر یهود هم د مکې مشرکین هم بنو عطفان هم دا ټول راجمع شوي دی په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي څه وکړو نبي علیه السلام پریشانۍ کې شو دلته نبي علیه الصلاة والسلام خپل صحابه کرام راټول کړو په مسجد نبوي کې مشوره ترېنه اخلي څه وکړو ټول عرب زمون خلاف یو ځای شوي دي په موږ باندې حمله کول غواړي څنګه به ځان بچ کړو تاسو ماله مشوره راکړئ هر صحابي به مشوره ورکوله جدا جدا په دې کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنهم ناست سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه پاسېدو د الله پاک پیغمبره موږ باندې په پارس کې چې کله داسې هنګامي حالات راغلو یو مشکل به راغلو نو موږ به یو کار کوو د کوم طرف نه به چې موږ ته خطره وه موږ به هغې طرف ته کنده وکنسته خندق وکنستو بس دې خوا به موږ ناستو دشمن به چې د کندې غاړې له راغې په موږ پسې به نه شو راتلی ځکه اوښان دي اسونه دي پیدل دي دا خو په هوا نه شو تللی که نه نو د خندق نه به دې خوا نه شو راتلی نو دشمن به هغه پاتې شو موږ به دې خوا پاتې شو نبي علیه الصلاة والسلام ته دا مشوره ډېره زیاته خوښه راغله د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل راځي چې په دې باندې عمل وکړو. نو جبل سرع ورته ویل شي د هغه خواته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مدینه منوره ته د را داخليدو لار وا الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل نقشه کې خودله دا سکرخي په خپل راو کاغله د خندق لس میل خندق لس میل خندق او لس لس کسانو په حواله کو لس کسبا لس غزوی سکی کني دا نبی رسول الله په خپل دا نقشه ورتا وکړه. صحابه کرام شروع شو خندق کني او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم لګیا د خندق کني. د خندق پورا کامل کېدل دا صرف پشپا ورځو کې وشو. لس میل خندق پشپا ورځو کې وکنستل شو. دا وکنستل شو. بعض روایت کې راځي شل ورځې، بعض روایت کې راځي شپږ ورځې. هم محدثین تطبیق داسې کړی وی خندق کنستل شو په شپږ ورځو کې. بیا د نور څومره بچو تدابیر چې دي هغه صحابه کرامو چې پوره کول په هغه باندې شل ورځې رسېدلې لګېدلې وي. خو خندق پوره شوی و په شپږ ورځو کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم لګیا دی. حدیث مبارک کې راځي جابر رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام می تخپل اولیدو چې د نبی علیہ السلام په خېټه مبارکه باندې خاورې پرتې وي. مونږ به خاورې ورتاولې نبی علیہ السلام هم خاوره ورتاوله. مونږ به ګټې اوچتولې نبی علیہ السلام به په خپل هم څه اوچتولې ګټې اوچتولې. د صحابه کرامو سره په خپل باندې لګیا دی او چې د خندق شروع کوله نو حدیث مبارک کې راځي لومبۍ کوداله نبی علیہ السلام په خپل راواچوله او بسم الله او گزار راواچو. بسم الله سره شروع کړه بیا صحابه کرام شروع شو هر لسو کسان خپل خپل ځای کنستو. چې کله خندق کنستل شو نو صحابه کرام د ډېر جذبې نه شعرونه شروع کړو. یو صحابي پکې چغه وکړه نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. ور ستړي کنه صحابه کرام ستړي ډېر زیاتو. یو بل ته قاصالي وا بل بل ته سخت جمع او ډېر سخت یخني وا یخ باغونه چلیدل په دې یخني کې بسري اصل یو ډېر لګي نو یخني هم وا باغونه یخ چلیدل او ډورې نه وا او کلسترم ډېر زیاتو. نو صحابي به شروع شو نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. موږ د نبی رسول الله سلام سره په دې خبر باندې بیعت کړو چې د الله پاک پیغمبر ترسو چې استا په حفاظت کې به موږ jihad کو. موږ د نبی رسول الله سلام سره په دې خبر باندې بیعت کړو ترسو چې موږ موجود یو باقی موږ به jihad کو. موږ د خبره د نبی رسول الله سره کړه دی بیعت کړه دی. د نبی رسول الله خوشاله چې د الله پاک پیغمبر غره موږ رسول کېدون کې نه یو موږ تاسو سره ولاړ یو. نبی رسول الله والسلام چې داغي دا شعرونه اوري دا کنه نبی رسول الله ور جواب په شعر کې ورکو وی اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. الله ژوند چې د آخرت ژوند دی د دنیا د څه ژوند دی الله جون د آخرت ته نو فغفر للانصار والمهاجره. الله دې انصار او مهاجر ته مغفرت نصیب کا. الله دې ته بخنه وکا. او کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره. الله خیر خو د آخرت خیر دی. الله دې مهاجر او انصار له ډېر برکتونه ورکا. نبی علیہ السلام به دا جواب ورکو او د هغه طرف به صحابه کرام ویل نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. او یذ النبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والله لولا الله ما اهتدينا فانزلنا سكينه علينا ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الاقدام الا قينا. نبی علیہ السلام فرمایل وی الله کو تاسو ته هدایت نه کړه کنه تاسو ته هدایت نه کړه نو ولا تصدقنا ولا صلينا نو به موږ صدقه ورکړو نو به موږ کړو. وثبت الاقدام الا قينا. الله کوم د کافر سره مخامخ شو الله زمون قدمونه مضبوط وساته. نبی علیہ السلام به دا اشعار ویلو دا غالبا د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار دي. نبی علیہ السلام په خپل اشعار نشو ویل
نه نبی صاحب خپل اشعار نه دي دا د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار دي نبی رسول الله په دغه مکبانه صحابه کرام متوول یو جن علماء لیکي وی کو چرته داس یو مکوي چې د مرګرو جذبه روچتای مرګري ستړي شي دی هغه په جذبه کې راولي وی داغي د پاره ته اشعار ویل شي خو دیني اشعار ها دیني اشعار ته ویل شي لکه په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویل دي او نبی عليه الصلاه والسلام اشعار ویل دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا الله د خلق په مونږ باندې ډېر ظلمونه کړی دي د مکیوالو په مونږ باندې ډېر ظلمونه کړی دي دوی اراده کوله چې مونږ کفر او شرک واپس کړو خو ابینا مونږ انکار کړی دی موږ څه کړی د نبی رسول الله والسلام به فرمایل ان ارادوا فتنه ابینا دوی اراده کوي چې مونږ کفر ته واپس کړو مونږ انکار کړو نو صحابه کرام وو سره په جواب باندې په تیز आवाज وی ابینا ابینا مونږ انکار کړو مونږ کفر او شرک ته واپس یزو دا اشعار به ویل نبی رسول الله صحابه کرام سره برغلی جو دیو جن علماء لیکي وی چرته داس یو مکوي چې پای کې مرګري ته په جذبه کې راولي خوشاله وي نو ته دیني اشعار ویل شي دیني اشعار ته ویل شي ها داسې اشعار من دي چې په کوم کې د خزو صفت کیږي او داغي د کپړو صفاتونه پکې کیږي او داغي د جسم صفات پکې کیږي لکه کم چې دا دمان دا تفی مفی کوي کنه دین احادیث مبارکه کې من راغلي دا داسې اشعار ویل جایز نه دي ها داسې اشعار ته ویل شي چې پاره کې د نبی عليه الصلاه والسلام مدح او صفات بیانېږي او د الله مدح پکې بیانېږي داسې اشعار ته ویل شي حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به هم د نبی عليه الصلاه والسلام په مدح کې اشعار ویلو یو ځل مشرکین مکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې سب ګستاخانه اشعار ویل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد پکې بیان کړو حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایل اذا الله پاک پیغمبر جواب ورکم پغار کله جواب ورکم دا سه جواب ورکم چې یاد به ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حسان ابن ثابت کیف بنسب زما د نسب سره بسکای کیف بنسب زما د نسب سره بسکای تب قریش په بده یادای کنه تب بنو هاشم په بده باندې یادای کنه نو دا خو زما نسب دی نو تر قیامت پورې بخلک دی تب تیرا دی په اشعار کې یادینو نو کیف بنسب نو زما د نسب خلک دی نو ته چې دی په بده یادای نو دا خو زما د نسب بد بیان ودی تر قیامت پورې حسان ابن ثابت رضی الله عنه فرمایل اذا الله پاک پیغمبر تماله اجازت راکا ستان نسبت الداس وباسم لك دورونه چې خلق ويختو باسي لکه دورونه چې ويختو باسي کنه داسې به دستانه سبز سیټ تکم ستاسو نسب لوم په پکې نه راځي هماله اجازت راکا چې صرف ستاسو طرف نه لږ جواب ورکم نبی رسول الله والسلام ورته اجازت ورکو حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله په مدح کې اشعار شروع کړو نبی رسول الله والسلام دومره خوشاله شو وی الله د حسان ابن ثابت حفاظت په جبرئیل امین سره وکا د حسان ابن ثابت حفاظت په چا سره وکا په جبرئیل امین سره الله د حفاظت وکا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې په صفت کې اشعار ویل جایز دي یو ځل په مسجد نبوي کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی اشعار شروع کړو عمر رضی الله تعالی ته غوسه شو حسان په مسجد نبوي کې د نبی رسول الله په جماعت کې ولاړ ته اشعار وای حسان ابن ثابت وی ابو هريره څه شو مال ابو هريره لګراولې یا ابو هريره ته وایا حدیث چې ما په دې مسجد کې د نبی رسول الله والسلام د وړاندې اشعار ویلي دي نبی رسول الله مال داد را کړی دی ما ته شاباسه را کړی دی نو علماء لیکي چې په مسجد کې داسې اشعار ته ویل شي چې پای کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت بیانېږي د نبی رسول الله په کیسه بیانېږي صفت بیانېږي ها نو دا ناتخوانان چې کمی د دې قدر پکاري د دې عزت پکاري خو هغه ناتخوانان چې کم نیکمل ناتخوانان صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبره په اوبو باندې هم هغه قبضه کړی دا
او دغه رنګې کلک طرف چې دی هغه مغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالى په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالى په د شپې باران وورو داغه ذکر الله تبارک وتعالى په قران کې کړی دی وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله تبارک وتعالى په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرام ځان له وبهم جمع کړي دندون منډونو کې پاکي وب ودرې دي هغه زر زر لوخي ډاکو نو ځان له وب برابر کړي دویم دار چې په دې شګ باندې باران وشي دا کلک شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلک شي او کوم طرف ته چې خاورې نه هي کې خټي جوړي شي خو بیا پکې منډه وای جوړتا ویږي با نو باران او شو یو صحابه کرام توبم پوره شوي دویم دا چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغه طرف ته چې مټینه خوره وا هغه خټي وګرځیدلی نو داغي هغه طرف نقصان شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو چې کله سار شو نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ رای ورکړه په دې غونډګي باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سفر روخ کو دیو په دې کې وی دیو جنگ لنرازي د په سکیورټي باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دارای ډیر صحابه کرام متخوخه شولا نو پای غونډکې باندې نبی رسول الله والسلام له سفر روح کو دا داسې ځایو چې باغې په ادري د لاندې به ټول میدان ښکارېدو نبی رسول الله والسلام له د سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی سره مرګره دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی چې کله سفر وشو دواړه ورته دن نشو او ما تور راواغسته زې په دروازه ودرېدم او چې نبی رسول الله څنګه دن نشو په مانځو ودرېدو دوه رکعاته نفل وکړو او الله تبارک وتعالى ته دعاګانې وکړي چې کله دعاګانې وکړي بیا راکو شوخکتا د نبی رسول الله والسلام په دې مخ باندې د خوشحالي غونته و صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالي موقع نه ده دا خو د خوشحالي موقع نه ده او نبی رسول الله والسلام په دې موقع باندې مسکیږي خان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام مرګري دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نشي وای دا د پلان کې ځای د دلته په پلان کې مرداریږي دا د پلان کې ځای د پدې ځای په پلان کې مرداریږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابو جهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای خي علي رضی الله تعالی فرمای وای په کوم شپه باندې چې سار له جنگ کېږي په دغه شپه باندې وای مونږ تمام صحابه کرام خوب وکړو بس یو صحابي نو پاتې شو چې هغه ویښ پاتې شو ټول ودشو وای سیوا د نبی عليه الصلاه والسلام نه چې نبی عليه السلام خوب نه وکړي تمام شپه الله تبارک وتعالى ته جړه فریاد کو او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی عليه الصلاه والسلام صفونه جوړول نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزا د فار صفونه جوړول نو د کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ داغه د خېټه د سلګه مخې تراوته و صف کې لګ مخې ته ولاړو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بطور خوش طبیعتی بطور مزاج بطور ټوکی دا تیر وسره غش وسره پلاس کې کنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو سواد دنه کې خېټه دنه کې رسب نه بار تراوتی دا اسی خندنه وسره کو نو دا غشې په دې تیر کو نو چې تیر کو نه ورته د الله پاک پیغمبر خوب دکړم پیغمبر خوب دکړم د الله پاک پیغمبر خېټه دراله په غشې باندې خوکړه نبی رسول الله سلام ورته ښا د الله پاک پیغمبر مونږ پتا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې دا دې نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي مونږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف وکوئ نبی رسول الله ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمی کړه خوب دې کړم اوس انصاف دار چې ستانه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه زخمی نه کړم خوب دې نه کړم نو اوس ستانه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی رسول الله په مرګتیا کې jihad لا
او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپل سر قرباني او چې معمولی خېټه د غشي سره او کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بدن در نخلا دا څنګه صحابي دی یو طرف ته جهاد لراغله په نبی علیہ السلام سر قرباني او بل طرف ته د غشي سره معمولی خېټه ولګي د نبی علیہ السلام ته دا بدل بدر نخلا صحابه کرام ولاړ دي خو نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایي خاموش سبنه وای بالکل کو خېټه زخمی شي ما ته تکلیف رسولې ته د حق دا جوړيږي چې ما ته شان تکلیف را ورسي نبی رسول الله صلی الله ورته وی سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنہ فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دي نشي اغوستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګون زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپڑا نه و ستا په خېټه باندې خو کپڑا ده نو زه څنګه بدل واخلم نو به خېټه ښکارا کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو به هون سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی رسول الله خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن ډکړې وان خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارکه ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کیږي د الله پاک پیغمبر کې دې چې دا مې سره اخیری ملاقات بدل می درنه نه غستو خدا می خو خبر چې تما ته خېټه مبارکه ښکار کوي زه په شونډې ولګوم بدل می نه غستو داسې عجیبه غونته واقعه به دا ځکه مخې لراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه برابر کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کله د مون سب برابر او یا د جهاد سب برابر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی صفونه داسې سیده ساتي لکه څنګه چې د فرشتو صفونه د فرشتو صفونه نو نبی رسول الله د صف د نیغوالي ډیر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نزونه یو نیغي چې په صفونو کې کوګواله شنو بیا په زونو کې د بل نصر راځي کوګواله راځي ته دی وجنه د مونږ په صفونو کې ډیر خیال ساتل فکار دي چې دا نیغ کړي شي کو هغه مونږ د جنازې دی کو هغه عام مونږ دی خو صفونه چې پکې جوړیږي نو هغه صفونه نیغ ساتل فکاري بهر حال په دې دوران کې نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل ویزه زما او د مسلمانانو د لخر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا ورسته بیا مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر او لګاو خو ډیر لک کسان دي دا 300 کسان ما تخکارین 300 کسان به اندازتن او وسشه سره شتن اسلحه وسره نشته دی دا خو پات داسې راغلي دی لک کسان دي میرا دی موږ له دوکه راکې دی موږ له سره راکې اسلحې نه دی راغستې او لک کسان یو تش لاس مخې ته راغلي دي دوی موږ له دوکه راکې چې موږ په حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته موږ له ذکر راغلي دي چې موږ په حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپېره نور هم سیکم بیا استه وختو چې استه وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دک 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړ شي او دوی مړ شي دا هم زمونږ د قریش خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړ شي او زمونږ نم دومره مړ کی دا هغې نه پس به د ژوند بیا سمځای ابا څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کو چې دوی مو وجنو زمونږ نم دوره نور مړ شي هغې ژوند به بیا څه خواني د حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه موږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی
نو بیا موږ څه ژوند تیر کو په قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تللی ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به عتبه ورته دا خبره ټیک ته جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا رونه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل یو خدا دی د دوی یو غلام و دا عداس نومو د دوی عتبه غلام و دا نوم عداس و بیا دا آزاد کړی و دا عداس چې دا نصرانی و د په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینه منورې ته جنگ لا هغه په خپل قرآن خته نه پرېښودل په تاسو مزه ولې نه ته ولې مونږ پسې مونږ د خپل نیولې چې مزه هغه د الله رسول دی دا سره تاسو مقابله نشئ کولای خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خپای مزه هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خپای تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی دا خبره په زړه کې رااله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل او دویم دا چې د نبی علیہ السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابو جهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک را پارو نو هغه چغې کړي وی واه عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړي واه عمره وا زما عمره روره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړي په خلکو کې لږ غیرت را واچو کنه چې دې مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیہ د هغې طرف نه 3 تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه رونه وو او دا ولید زوی وو او د یو وراره وو نو یعنی دوه رونه او یو وراره راووتل جنګ ته دوی 3 واړه راووتل مقابلې ته आवाज یې وکړ تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف لم 3 کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنہ معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا 3 واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنہ دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نمونه به تاسو اوریدلی کنه دا د عفرا زنانه زامنو ته دی و زامنو 3 د یو خاوند او څلور د بل خاوند او ور زامن په جنگ بدر کې شریکو دا سي زنانه هم تیری شوی دي ښا د عفرا رضی الله تعالی عنها و زامنو ور په جنگ بدر کې شریکو وواړه نو دا دې طرف هم دورونه وروتلو عوف رضی الله تعالی معاوض رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابله ته وروتل چې وروتل عتبه نه تاسو کو تاسو کې دوی ورته رحتم من الانصار موږ د انصارو کسان
مونږ انصار یو ستاسو خلک نه یو. نو عتبه ورته وایي ستاسو سره زمونږ هېڅ کار نشته، تاسو سره نه جنګېږو، تاسو واپس شئ، مونږ له زمونږ د مقابلې خلک روباسئ، مهاجر روباسئ، د مکې والا روباسئ، زمونږ د هغې سره مقابله ده. نبی علیه الصلاة والسلام آواز وکړو، وی حمزه دا یې تره وی حمزه وځه، علي دا یې د تره زوی علي رضی الله تعالی ته وځه، او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه ته وځه. درې صحابه کرام ووتل د دې طرف نه، خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې څادرو باندې تړلي صرف سترګې ښکارېدې، مخونه یې پټ وو. نه هغې طرف ته نه عتبه تپوس وکړو، وی تاسو څوک یئ؟ نو حمزه رضی الله تعالی ته وفرمایل زه حمزه یم. علي رضی الله چغه کړه زه علي یم. او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه زه عبیده یم. نو عتبه ورته وی اوس زمونږ د مقابلې خلک راووتی، ځکه دا د مکې و که نه، اوس زمونږ د مقابلې راووتی. بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه. نو علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغه، او علي رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې، او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کړو. خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل وایو ولا دی راتاو شو. نو علي رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه مدد لور رسید بل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی عنہ راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو. چې کله د نبی رسول الله سلام خواته کې خودو، نبی رسول الله سلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم، زه شهید یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او عبیده ته شهیدی، ته شهیدی. نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته نن ښودلی وی. ابو طالب به اشعار ویلو، وی نبی علیہ السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي. وی کاش چې نن ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو، خو نبی علیہ السلام دشمن نه ورکو. کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې شیندو. بهرحال په دې نه بار جنگ شروع شو. چې جنگ شروع شو نبی علیه الصلاة والسلام راغی او کم سفر چې رخ کړی صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو، او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره هم ورننوتو، او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تور نیولې ولاړ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي، نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي. نو حدیث مبارک کې راځي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړي، دی خو جنگ شروع دی. نو د الله په دربار کې دعا کوي، وی الله په مکه کې مې ډېر کوشش وکړو، الله په مدینه کې مې ډېر کوشش وکړو، صرف دغه 314 مې الله تیار کړو، هغه په خپل خپل به په سر باندې سرتور او اصله هم نه لري. الله دغه 314 مې الله راوستي دي. الله کو ستا خوښي چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستل کېږي نو دوی را مړه کا. الله کو ستا خوښي چې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونشي نو دغه 314 را مړه کا الله. خو کوستان نوم په مخ د ځمکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه. لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شا نه راغی، د ډېرې عاجزۍ نه د نبي علیه السلام نه دا څادر داسې وښودې دا اوږې ښکاره شوې. چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغی، دا څادر یې راواغېست د نبي علیه السلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې لاسونه تاو کړه، چیغې ورته کړې، د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه، بس کا نور مه جاړه، الله ستا اواز واورېدو، الله ستا اواز واورېدو، الله به دې صحابه حفاظت کوي، د الله پاک پیغمبره بس کا. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی جنگ شروع دی، وی زه به ټایم په ټایم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له راتلم. وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلې غونته کې راویستو، چې راویستو وی نبی علیه الصلاة والسلام خواله رانم که نه، نبی علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت دی، نبی علیہ السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي. وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته. وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم، بیا رالم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له.
وی چې بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکو بیا نبی علیہ السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان هغه قیدیان کړو غزا ختم شوله ویرانم چې نبی علیہ السلام بیا په سجده پروت دی ما ته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مون غزا وګټله مسلمانانو فتح ومنتلا نبی علیہ السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غزا ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د ابو جهل خبر را لواله نو صحابه کرام روان شو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې د پروت خصا پکشته دی صرف زخمی دی نو حدیث مبارک کې راځي او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کې ناستو په دې سینه ورته داسې کې ناستو د سینې ته وخت چې کې ناستو د سترګې دې وغړولې نو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګي کنه نو د بيزو سرهون کې ډیر اوچت ځای ته خطلې دا ابو جهل الفاظ وقا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وی د بيزو سرهون کې نن ډیر په اوچت ځای باندې ناسي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زدي پسینه ناسیم وی کول څه غواړي ابو جهل ورته وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی وی سر د کلم کو سر در نه کټ کو وی چې سر نه کلم کوي کنه ستاده تور زما په سر کار نه کوي زما د تور والا په دې باندې را نصر وخه ستا تور زما سر نه وسی زما په دې تور باندې زما سر وخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی وسو وی زما د اثر به د اوګو سره کټ کې ابو جهل ته وی زما د اثر به د اوګو سره کټ کې چې په نور سرونو کې د غټ کاری چې روبي سی وای چې د غټ کاری چې روبي سی وای او خپل مرګري ته دی وایا چې تاسو ورته پیغمبر وایي وی هغه ته وایا چې نن می در نسمر نفرت ته دومره می در نمخ کینم بس عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې تور اوچا تکړه ساری تی وو ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراړو اذا الله پاک پیغمبر د بدبخت د ابو جهل سر داده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته قتل کنا او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ټوله کیسه بیان کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یو زما فرعون د یو د موسی علیہ السلام فرعون خو د موسی علیہ السلام فرعون چې هغه کمزور او زما د دی فرعون نه ځکه چې فرعون چې پور هغه کنه هغه آمنت برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور اواز نه غچې کړی ما ایمان راوړ پر رب د موسی او د هارون باندې خو د ځن کدن ټیم په کې د توبې نه قبلې دي او زماغه فرعون په وخت د ځن کدن کوم داوي چې ستاسو پیغمبر نه اوس دومره نفرت ته چې مخکې متي دورنه وی زما د فرعون د موسی علی السلام د فرعون نه زیات سختو بهر حال غزا اوشولا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکړه بیا په دې کې سقیدیان رالو نو دا اسلام مونږ ته دا اسلام لومبي غزا او مسلمانانو ته الله فتح ورکړي وا او په دې کې د مسلمانانو د امداد لپاره الله تبارک وتعالى فرشتي هم را لېږلي وي داسې بیانات او واقعات اوریدلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمی صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات تاسو مهله راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکي او خپل ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام جزاکم الله